کابل هومیوپیتک نه هومیوپیتک ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم د ډېرو هلکانو نوجوانانو په ډیمانډ باندې چې هغه وایي چې یاره موږ د مزدنې شکار یو او دې ته د خلاصي لپاره موږ ته هومیوپیتک میډیسن پکار دي. تاسو په دې باندې ما ویډیوګانې کړې هم دي زما په تاسو کتای شئ زما په ټیک ټاک آی ډي باندې او په یوټیوب چینل باندې پراته دي تاسو کتای هم شئ. خو بیا هم د خلکو ډېر زیات ډیمانډ دی نو د خلکو ډیمانډ خو زه غورځولی نه شم ځکه چې زما فالوورز دي او زما دغه دي دا مریضان مې دي د هغو خبره خو زه غورځومه نو خامخا به هغو ته یو میډیسن نیم خیمه د دې لپاره سټپیسګیریا ورته وایي کوم کسان چې د مزدنې شکار وي د هغو لپاره یا کوم کسان هغه چې کوم دی نه لکه غلط خیالات په ذهن کې ساتي او د هغو ټول ورځ په دې ګنده دغه کې چې کوم دی د هغو ذهن الجن دی الجن نو د هغې لپاره دا سټپیسګیریا یو میډیسن دی دا پکې ورته تاسو استعمالولی شئ او دا ښه میډیسن دی دا تقریبا یو میاشت دوه استعمال سره ستاسو دا مسله حل کولی شي انشاءالله تعالی. خو دې سره سره به خپل ذهن صفا کوي خپل سوچ فکر به صفا کوي او د مانځه او د عصا د قرآن د تلاوت او الله د ذکر لپاره دا مې ته درخواست دی چې دا ورسره شروع کړئ. خاص کر د سوشل میډیا غلط استعمال چې کوم دی دا کم کوي او سوشل میډیا باندې خو یوازې غلط څه نه وي که نه یاره په دې باندې خو دنیا شي اسلامي دغه هم پراته دي تاسو د هغه هم کتلی شئ د خپل دین نه د خپل مذهب نه د خپل مطلب تاریخ نه ځان خبر کوي. انشاءالله دا مسئلې به خود حل کېږي خو ډېر زیات سر ته دا خبرې خېجولې هم مو تاسو په ذهن کې کېښودې دي راوباسئ ترې نه د ذهن نه دا خبرې راوباسئ نورې پکې کېږئ د علم مطابق د کاروبار مطابق د دې وطن د سوکالۍ خوشحالۍ مطابق داسې خبرې پکې کېږي. صحیح ده؟ په دعاګانو کې مې هست ته ډېره مننه.